عاشق رسول دی په جنگ کې مشرکانو گیر کو نو چې کله په جنگ کې گیر کو نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دغه صحابي خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ تا په داسې وخت کې چې دی روان کړی دی او اوس په قتل کوي او سربت وی شهید کیږي به دغه صحابي نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان نه دی ورتوي اتحب ان محمدا عندنا الان مكانك ونضرب عنقه وانك في مكانك اتحب ويتخوى خيدا ان محمدا عندنا چې دا رسول الله مبارک زمون په نسبت باندې وو الان اوس مکانک استا په ځای باندې ونضرب عنقه او منګه دا نعوذ بالله من ذلك دا رسول الله مبارک سټ مبارک والے وي وانك في اهلك وفي مكانك تب په خپل اهل او خپل ځای کې وي آیا ته خوخه خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي عاشق رسول ورته بیان فرمایي وی والله فالله مد قسمي ما احب ان محمدا في مكانه الان وی والله الله په ذات مد قسمي چې رسول الله مبارک په کوم ځای کې دی اوس تصيبه شوكه تؤذيه او دته یو غنه ورسي یو غنه معمولی غنا په هغه سره ورته تکلیف ور ورسیږي وانا جالس في اهلي او زناس يم په خپل کور کې والله ما احب زدغه نه خوخم ته خلا دا وی چې رسول الله مبارک دلته موجود وي او ستا په دې ته منګه سرواله وي ته به خوشاله وي نا خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي وی والله ما احب ان محمدا في مكانه والله کوئی زدا خو چې رسول الله مبارک په کم ځای کې دی تصيبه شوكه تؤذيه او هغه ته یو غنه ور ورسیږي په خپه کې غنه لاړ شي په لاس کې غنه لاړ شي هغه په تکلیف کې شي وانا جالس في اهلي او زه د خپل ځای کې ناست وې دا چرته کې دی شي دا هیڅ چری نشي کېده زدا نه خو چې رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته چې رسول الله مبارک هجرت وکړو نو دا الله په اذن سره ورته چې کوم ځای خودلې شوی هغه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور داسې دو منزله دو چته کور و نو رسول الله مبارک ته فرمایل وای رسول الله مبارک تاسو به برچت کې او زبلان دې چت کې رسول الله مبارک ورته فرمایل نه زما د الله دې چت خو کله چې هغه بلان دې چت کې حصار شو رسول الله مبارک نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ له د شپې خوب نه ورته چې زبره ما رسول الله مبارک لاندې دي اسنه چې چرته ورته تکلیف ور ورسیږي نو وی بار بار رسول الله مبارک ته دا اصرار کو چې رسول الله مبارکا تاسو بار چت لاړ شئ زبلان دې چت راشم دا بیا د دې چې تاسو لاندې چت کې او زبره چت کې په دغه ورځو کې چې لا رسول الله مبارک بار چت نو ختلې نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ او د بیبي پکور کې ناشتي په دغه دویم چت کې ناشتي په دې کې د اوبو منګې مات شو چې د اوبو منګې مات شو صحابه هو غریبانان بل سیز ور کراونه کم صادر بچی دوی د یخنینا پزان باندې اچو ځان به پکې ګرمو هغه صادر را واغستو او په هغه اوبو کې خاودو کمه اوبه چې د منګینه را اوتلې هغه تمامه اوبه په هغه صادر باندې راخ کړي
او تمام صادر په وبو باندې لون شو خو یو ساس کې لاندې پرې نه خاوتو اسنه چې وي پدې سره د رسول الله مبارک خوب به آرام شي او رسول الله مبارک د خوب نه اوزي پزان باندې د یخنی تمام شپه تیر کړله او آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورنکو دغه د صحابه او عشق عبد الله ابن زید ابن عبد ربه بس وخت کم دی یو سو خبره ورته کو دا هغه صحابي دي چې چاته الله رب ذوالجلال اذان په خوب کې خودلی و نو وی کله چې رسول الله مبارک وفات شو عشق اوس دی ته وی ښه دی په خپل پټي کې لګیا دی او کار کوي زوی ورپس راغی وی ته دلته په پټي کې کار کوي او آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو خو رسول الله مبارک وفات شو وی او رسول الله مبارک وفات شو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه په دغه ټیم کې وی یا الله دا سترګې را کړې وي ما په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکتل اوس هغه د دنیا نه لاړو یا الله زما نظر نور نه دی پکار یا الله ماړون کا په قصاد باندې ډون شوی نور نظر مې نه دی پکار زما سترګې چې په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه لګي زما داسې نظر نه دی پکار دا د رسول الله مبارک عاشقانو او د دوی د رسول الله مبارک سره صحیح محبت آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای ما به د خپل مور پلار د خپل ځان نه به محبوب غني کو دې نه غنلم ته بیا مؤمن کې دی نشي او بیا د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محبت داسې دی چې چا کې د رسول الله مبارک عشق راغی او چا کې د رسول الله مبارک محبت راغی بس دې کامیاب شو آخری خبره درته کوم یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته وی متى الساعه رسول الله مبارک دا قیامت بکلی نو رسول الله مبارک خو له الله رب ذوالجلال ناشنا طبیعت ورته وی ما عادت لها وی تا ولا څه تیاری کړې دي د قیامت مبارک تپوس کې تا ولا تیاری څه کړې دي صحابي ډېر خيار صحابي ورته وی یا رسول الله ما عادت لها من کثرت صلاه ولا صيام رسول الله مبارکه نخم ولا تیاری د دې کړي چې ډیر منځونه می کړي دي ډیر منځونه می نه دي کړي ولا کثرت صيام او نه می ډیر روزینی ولې دي ولکن احب الله ورسوله لیکن د الله او د الله د پیغمبر سره می محبت او عشق می دي ور سره نه می منځونه کړي دي نه می روزینی ولې دي لیکن د آقا نامدار محمد رسول الله سره میں محبت تے د الله سره میں محبت تے آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل المرء مع من احب انسان به د هغه چا سره د چا سره چې محبتي پرواز د قیامت په انسان د هغه چا سره د چا چې چا سره محبت د چا چې چا سره مینه وي پرواز د قیامت په هغه سره پاس او دغه محبت او دغه عشق او دغه مینه انسان کمال ترسي چا کوم انسان کې چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نوي کوم انسان کې چې د آقا نامدار محمد رسول الله عشق نوي دا انسان مسلمان نشي کېده تب اوس وی چې زمونږه خو مینا جوړ د رسول الله مبارک سره کم ده او زمونږ مینا جوړ د رسول الله مبارک سره نشته ځکه مونږ په دنیا کې لګیا یو مونږ په دکان کې لګیا یو مونږ په پټي کې لګیا یو مونږ خدا
رسول الله مبارک د مینې نه خواشي ویو نه کله چې د رسول الله مبارک د مینې وخت راشي مسلمان بیا خپل مینه خي مسلمان بیا خپل مینه خي یو لوی کالم نگار دی تقریبا جاویدی نوم دی هغه یو کالم کې لیکي وای مانه یو مغربي یو انګريز نه تپوس وکړو او راته وی چې په امریکا کې یو انسان پیدا شي د هغه لباس د امریکایانو وي دغه خوراک د امریکایانو وي دغه حرکات سکنات د امریکایانو وي دغه شانت په انګلند کې پیدا شي برتانیې کې پیدا شي تمام هر څه د زمنګ د انګريزانو او د مغربيانو وګرځيږي خو چې مسلمان وي نو منګه دې خبره ته حیران پاتې شو چې کله د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پبارک لګ شان سو ګستاخیو کی لګ شان سو خبرو کی او د رسول الله مبارک لګ شان به حرمتیو کی بیا دغه انسان چې زمونږ په امریکا کې لوی شوی دی بیا دغه انسان چې په برتانیې کې لوی شوی دی بیا دغه انسان چې په انګلند کې لوی شوی دی ته به وې جوړ دا هغه مسلمان دی چې اوس د مسلمانانو په علاقه کې پیدا شوی و تمام رهن سهن د مسلمانانو په علاقه کې شوی دی هغه چې ګیره خرولې وي پینټ اچولې وي خو چې څوک د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې لګه ګستاخیو کی بیا دغه د انګريزانو پشان ته شکل وي د انګريزانو پشان لباس یې اچولې وي ډیر اپاس یو داغه نصر وي منګه دې خبره حیران کړی چې منګه په دوی باندې څومره دلته خپل مهنت کو لباس ورته خپل ور واچو شکل ور خپل جوړ کو خو چې ایمان پکې وي نو په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ور کوي وای ما ورته وی چې دقه دا محبت د رسول الله مبارک مزه ده چې د چا زړه ته رسیدلې ده کو هغه بیا ستا پجامه کې وي کو هغه د انګريز پجامه کې وي کو هغه بیا د یورپی ملکونو پجامه کې وي خو چې پزړه کې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق پروت دی نو هغه خامخا په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل ځان ورکي او عمدغه خبره خلق حیران کړي دي چې امریکای ماده په یورپ کې پیدا کیږي خو چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخی کیږي امریکای ما راځي او دا ګستاخ مړ غازی علم الدین شهید رحمه الله یو عام سیکولر انسانو ګیره خرولا خو چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخی او شورا پاسې دو او د ګستاخ نه سر والد ممتاز قادری د حکومتي ادارې کس خو چې کله د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخی وشوله دغه ممتاز قادری را پاسیږي او دغه ګستاخ وجني او دا اوس چې وشوه مالې خو نوم هم نه راځي کوټه کې چې دا پولیس را پاسېدو ګیرې خرولې ده ټوپۍ په سر نشته دی وردي د پولیسانو ده هر څه خو چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخی ولیدله نه خپل نوکرۍ ته وکتل نه خپل مرګ ته کتلی دي نه دې ته کتلی دي چې مال بنانه لاړ شي نه دې ته کتلی دي چې سر بنانه والی شي را پاسې د ګستاخی وجه دا د هغه د ایمان ګرمایش دی هغه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق گرمایش ته چې د مسلمان په ځړه کې پروت دی دا مګنا چې یو مسلمان با ګیره خړی یو مسلمان با پینټ اچولې وي یو مسلمان با د انګريزانو پجامو کې وي نه پدې دوکه نشي
الحمدلله د مسلمانانو په زړه کې اوس هم د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق موجود دی. بس انسان مونږ باندې کوي، روزي باندې نسی، ډیر به کمزوري وي، ډیر به کمزوري وي، خو چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان خبر راغلی ده، آغا سیکولر خلق، هغه بيدینه خلک چې زما او ستا په ژبه هغې ته بيدینه ویل کېږي، هغه بیا زمونږ نه مخکې وي، هغه زمونږ د دیندارو نه مخکې وي او هغوی زمونږ نه مخکې دقه ګستاخ ته رسېدلي او سر یې تېوالی وي. دا د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت هغه ګرمایش دی چې د هر مسلمان په زړه کې پروت دی، خو په وخت وخت سره راوځي. دا مو وایه چې زمونږ په زړونو کې د رسول الله مبارک سره عشق نشته، زمونږ په زړونو کې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق نشته. دغه د عشق واقعات کو زه لګیا شم او د سار نواله ماښامه پورې، ماښام نواله ساره پورې دغه د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشاق واقعات بیانومه. وختونه به ختم شي خو زما د پاک پیغمبر د عاشقانو واقعات به ختم نشي. نو عرض می دا کولو چې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای لا یؤمن احدکم، مؤمن نشي کېدی صاحب، اخو بیا مسلمان نه دی، حتی اکون احب الیه، چاته چې زه محبوبه نشمه من والده د پلارنا و ولده او د بچینه و الناس اجمعین او د تمام خلکونه. دا خو د ایمان حصه ده، دا خو د ایمان جز دی. چا کې چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق نوي هغه مسلمان نشي کېدی. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق ظاهری او باطنی مونږ ټولو ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمې په دې ملک توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدار نصیب کړي، حرمین شریفین دارو نصیب کړي، هر کارم د خپل رضا دپاره وګرځي. الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي، خصوصا حافظ صاحب دعا کې یاد کړي، نن اپریشن دی چې الله پاک دا اپریشن کامیاب وګرځي، الله پاک ول عمر دراز ورکړي، الله پاک د دین د خدمت دپاره او زمونږ د سرفرازۍ دپاره عمر دراز ور لور کی او دغه اپریشن الله پاک کامیاب وګرځي او الله پاک واپس د خپل جماعت ته فروغ سره راوستي کی او دغه د تقریرونه او دغه درس او تدریس الله رب ذوالجلال قائم او دائم وساتي. نور څوک بیماران دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې، یا الله تمام له صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. خپل ملک ته دعا کې الله پاک پکې امن قائم کی، د امن جنډې پکې الله پاک اوخوځول کی، دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر شي، دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جام کې الله ته نیست او نابود کی. یا الله کوم مسلمانانو کې الله ته هدایت کوي، او د هدایت لایق نه وي الله هغه نیست او نابود کی. یا الله زموږ د مدارس حفاظت کوي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت کوي، یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت کوي، یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت کوي. مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید او بند کې الله ته درهایي بندوبست وکړي، کوم شهیدان شي الله ته درجات بلند کړي، اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي. یا الله څرنګه چې صلی الله وکاله مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځو، یا الله هغه دور بیا راوستي، اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي، مردگان د اهل اسلام سر او فاشوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کړي. خصوصا زموږ د دکلی د صدیق د زوی د جلیل درور نن وفات شوی دی، هغه دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچونو باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي، څومره مردگان د اهل اسلام او فاشوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.